زمونږ د علاقې مشران خانان نامور خلک چې دي هغوی جواری په داسې طریقه باندې کوي چې هلکه راځه بڼ ته به کرکټ له لاړ شو په بڼ کې به کرکټ وکړو که میچ مې وګټو نو 1 شل شنټې په راکړې او که چېرته ود مې بایلو یو بدله در کوم او جواری کول داسې دي حدیث کې ذکر دي چې لکه یو سړی چې خنزیر حلال کړي د هغه پای وینو په هغه پای غوښو کې چې لاس وي جواری کې چې لاس وي یا زمونږ دا نوي هلکان چې را رسېدلي نو پس د ماښامه د ماسخوتنه پورې به ناستي نو به بېټکه په حجره او په دیره کې به چکه کوي هلکه راځه بیلوری کوو که چېرته ټک ترې واړو بیلوری به در کوم که ټک مې در واړو بیلوری به راکوې وایي راځه د ټوقانجو بیلوری کوو د ټوقانجو دا بیلوری دی ته وایي لکه چېرته په دې طریقه باندې لاټو او ګوپی لاټو پار کو دا حرام او ناروا دي هلکه وایي راځه دې چې به وکړو چې ګوتی به شروع کړو هلکه وایي راځه دې چې کار کوو تکی ناتکی کوو او څوک پکې هغه منظرې کوي هلکه موخه به ولو که موخه مې وګټله نو چې دا نو دومره پیسې به راکوي که ستاسو علاقې والا موخه وګټله نو دومره پیسې به در کوم هلکه سپی چې مې ساتلی دی ګوالټیر سپی دی او ګوالټیر سپی دی اوس به دواړه کته په بڼ کې جنګو که ستا سپي وګټله نو زه به درله 1 لاک روپۍ در کوم اوس غټ خلک په غټه جواری کې لګیا دی واړه په وړه جواری کې لګیا دي لکه د غټو خلکو جواری دا ده زمونږ د اعلی حکامو د حاکمانو جواری دا ده چې بار ملکونو ته ځي او هلته په غټه سطح باندې جواری کوي او په لکونو په کرونو په میلیونو په بیلیونو روپۍ بایلي یا ګټي او راوړي او یا ورکوي زمونږ د وړو خانانو جواری دا ده چې په علاقه او په ملک یو غټ ځای ته به غونډېږي لکه زمونږ د ملک بادشاهان چې ځي نو هغوی به په ملیشا یا دوبۍ کې چې دی نو جواری کوي هلته به ځان ته ډبې ګاډي په داسې طریقه به جواری کوي د هغوی دپاره دغه ناروا ده زمونږ د علاقې مشران خانان نامور خلک چې دي هغوی جواری په داسې طریقه باندې کوي چې په خپله دیره حجره یا چې دی نو جواری له اسلام آباد ته یا پېښور ته یا لاهور ته ځو یا کراچۍ ته هلته به جواری کوم یا به ګټم یا به بایلم او بیا به تش راځم یا به ډک دا هم حرام او ناروا ده زمونږ واړه چې دي ځوانان ینګ جنریشن هغه وایي هلکه راځه بڼ ته به کرکټ له لاړ شو په بڼ کې به کرکټ وکړو که میچ مې وګټو نو 1 شل شنټې په راکړې او که چېرته ود مې بایلو یو بدله در کوم نو د غټ خان هغه په غټه طریقه وه د ملک د حاکمانو هغه په غټه طریقه وه ستا را جواري لګوړه ده لیکن په حکم کې دواړه یو شان دي دا زمونږ ځوانان او دا نوي چې را رسېدلي دا طریقه کوي چې هلکه وي دا خو مونږ ویلي وو چې شلو شنټې پیسه دومره ګران کار خو نه دی چې راوړي دا شلو شنټې ګران کار نه دی لیکن په دې طریقه باندې به نه راوړي چې چا په دې طریقه باندې پټی راوړه او په بال یې تا وکړه دغه کار حرام وکړو دا دې جواري کوي او جواری کول داسې دي حدیث کې ذکر دي چې لکه یو سړی چې خنزیر حلال کړي د هغه پای وینو په هغه پای غوښو کې چې لاس وي جواری کې چې لاس وي نو په میچ کول او په هغې باندې بیا مخالف چې وګټي او هغه له بیا شلو شنټې ورکول او یا چې دی نو ماسخوتن پې حلوا او سوجي پخول دا حرام او ناروا دي یا زمونږ دا نوي هلکان چې را رسېدلي نو پس د ماښامه د ماسخوتنه پورې به ناستي نو به بېټکه په حجره او په دیره کې به چکه کوي هلکه که چکه مې وګټله نو کته ماله به د ونډ نه د پلانکوري رټل نه موږ له ګني راوړې دلته به موږ چوپو جوی وګئ یا به داسې کار کوي چې کته ونډ ته به ځې او د سپین پنډ نه به موږ له یو بوجۍ مالټې راوړې موږ به هغه مالټې دلته بیا خورو نو ځوانانو په دغې طریقه باندې جواري شروع کړه نو په دغې طریقه باندې جواري کوي حرام او ناروا کوي یا زمونږ د ماشومان چې راورسي نو دوی په دې طریقه باندې جواري کوي هلکه راځه بیلوری کوو که چېرته ټک ترې واړو بیلوری به در کوم که ټک مې در واړو بیلوری به راکوې دا د وړو جواري ده دا هم حرام او ناروا دي څنګه چې اعلی حکام دي په ملیشا او دوبۍ کې جواري کې حرام دي داسې دا بیلوری کول دا چې دي نو حرام او ناروا دي کله کله دا واړه وایي راځه د ټوقانجو بیلوری کوو د ټوقانجو دا بیلوری دی ته وایي لکه که ټک مې در واړو نو ایسپنې او که ټک ترې واړو نو ایسپنې دا بس یو مباح غونته کې کار دی ماشومان پسې مشغولي هلکه راځه دي چې کوو چې لاټوان به چورلو لاټو پار به کوو که لاټو دې راله کو به له وجنم او که دې راله کو به یې راله وجنې د وجلو مطلب دا چې بیا به د سنبې در کوم بیا به د لاټو ماتوم که چېرته په دې طریقه باندې لاټو او ګوپی لاټو پار کو دا حرام او ناروا دي په دې طریقه باندې به لاټو نه کوي او که چېرته کرکټ په دې طریقه باندې کوو کرکټ هم حرام دی هلکه وي راځه دي چې به وکړو چې ګوتی به شروع کړو نو ګوتی به داسې کوو چې تاسو به دای طرف ته 2-3 کسان کښېنئ موږ به دې طرف ته 2-3 کسان کښېنو که چا ګوتی چې دی نو
خسنی لس ټکونه واړول نو موږ له بیا سوجي په دیره کې پخی یا د ګرمای موسم دی نو موږ له بوتل او دا شیزونه راوړي دا چې وای کړه دا جواری د حرام او ناروا دي دغه ټکونه یو بل ته واړول الکه وی راځي چې کار کو تکای نه تکای کو پتا کای نه تکای الکه کو صحیح دي کو در کوم به غلط کو الټا باغ مری راکای لکه پینځه بیل اوره او د پلاس کې نیولې دی او ته الکه دا سودی داغه ته وی دا وی تکای دي داغه چوش واریانه تکای نو دې چې نو سول ورکیا پینځه بیل اوره ول ورکی څنګه چې د الله حکام دغه جواری حرام او ناروا دي چې دغه بیل اوره دا تکای نه تکای حرام او ناروا دي اسوک په هغه منظرې کوي الکه دا منظرې د کرخوالی که زما په گیټه د پاسه دی گیټه راواله ولا نو سی چل بکای تعالی بز شل روپے در کوما کمانه دی منظرې وګټو کنانو دا علامه تمرتاشی والے لیکلی محمد ابن عبد الله الخطیب تمرتاشی پتاو تمرتاشی کې چې دا کار حرام او ناروا ده او بدای باندې چې چا کم مالو ګټو دا حرام او ناروا ده هغه چې نو بدای ځای باندې ذکر کړی دي یا نور کتابونه چې ته ګوري د مولانا ګل محمد صاحب شری دوره چې وګوري هغه وی چې دا کار حرام او ناروا دی افغانستان کې غټ غټ خلک په دې باندې مبتلا دي یا صحابه طرف ته یو کار کیږي الکه مخه بولو کومه مې وګټل نو چې دا نو دومره پیسې ورکه کو تاسو علاقه والا مخه وګټل دومره پیسې بدر کوم مخه بیا تاسو پیژنې یا نه صحابه والا پیژني هغه غټ شی باندې غټ تیراندازي پکې د زمونږ د کوز بنیر کیم کیږي دا حرام او ناروا په دې طریقه باندې مال نه ګټي په جواری چې هر طریقه دا کادنا طریقه د بلورون او د لاټونو والا او د اعلی مرتبه پورې چې څومره جواریان حرام او ناروا دي او چې بامیان خو کاړي دی هغه بالکل حرام هغه ته خو خرم ناروا وي هغه ته هغه ټول ناروا ده کچر د مثال په تور سپید راوستو الکه سپید چې مثال ده ګوالټیر سپید او ګوالټیر سپید اوس په دواړه کده په باندې کې جنگو کو ستاس پیو غټلا نو زه بدر له 1 لک روپۍ در کومه او که زما سپی وګټل نو تبر علی 1 لک روپۍ راکای الکه سپی روز ته تاسو لومبه په پرځول ورشه چانه کلنچ خلاص کو هغه بغټی دي دا اوس وګوره په خپل په پرځول نه ورځي الکه په خپل په کباړای باندې ورشه په خپل کباړی وکړه چې تا د بیا پته ولګي دا زمونږ د تنظیم والا ډیر ښکار شروع کړي په دې باندې پابندي لګولې ما کې هم شیخ صاحب دا پرې باندې کې غلول دغه د بیان پرې غورکته پرې داک کې یا دغه خلک بانګیان را ولیان وړزان را ولیدا جنگي دا حرام او ناروا دي یو خو جواری دا جواری حرام ده بل زناور هزار واغه د زناور د هزار په سي دوباره ده نو دې ته خوار څوک ناروا وي دا حرام او ناروا دي لکه زمونږ د الکان دا بانګیان نه ولیا کده چې دینو د میا سي په بیٹک کې کله کله جنگي دا حرام او ناروا دي چې دا چا په ځای کې جنگي هغه ته خبر هم په ګناګار دی میا سي کوته دي خبر یو چې کوته دي خبر یو جنگولي نو ته هم ګناګار او کچرتا ستا کوروال ته خبر او ستا پځه کې بانګیان جنگول بیا هم ګناګار کچرتا د مولازوی بانګی راغسته ده او د پلانګي په دیره کې جنگول دی نو بیا مولا دې خبر شو دي زویل دې اثر روالي کو نه دی ولکې چې تا ولې لکه بانګیان جنگولو دا چل منه کای تا بانګیا غسته ټول ورځ په بادام او پسته خورا بیا به جنگای دا غیدا طریقه ده کچرتا پلار د زوینه خبرو چې زوی بانګي جنگول په کار د چې با خام پیو ګرځي ولې دې بانګي جنگاو د الله دې له پیدا کړی د الله دې نه دي پیدا کړی ولانګیان بانګیان چرګان پیدا کړی دې له پیدا کړی ته جنگوا نوړزان دې له پیدا کړی ته جنگوا سپی دې له پیدا کړی ته جنگوا نو په دې طریقو باندې دا مال ګټل حرام او ناروا دي دا وګړه مسله ده لیکن زه ته لګ بیمار منو بیا به